رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې د بنی اسرائیل په زمانه کې شمویل علیہ السلام دورو. شمویل علیہ السلام د الله پیغمبر او باطل کې یو بادشاہ جالوت د باطل سرپرستی او د اهل باطل سرپرستی او مشری جالوت کوله. اپلا شمیرم ډیرو طاقت او قوت هم زیاتو. یوازې جالوت چې و بادشاہ په خپله چې هغه جرنیل هم و سپه سالار هم و د خپلو فوجونو هغه دومره قوت او طاقت و چې په مقابله کې مسلمانان 313 و 314. دغه 314 شمیر د بدر په موقع د صحابه کرام هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکر او د بنی اسرائیل په دغه زمانه کې هم دا تعداد دغه په زرګون روان شي او هغوی په لاره کې د پیغمبر حکم عدولي وکړه. هغوی پاتې شو چې کله دا تعداد ولیدو نو 314 یو طرف ته په لکونو لښکر د هغې په مقابله کې د دې حیثیت او اهمیت هیڅ هم نو جالوت بادشاه وی د مسلمانانو د لښکر مشري او کمان د طالوت په لاس کې. طالوت پیغمبر نو لیکن تقوادار په الله باندې ایمان لرونکې د پیغمبر اطاعت کوونکې صاحب تقوا صاحب علم وو. بنی اسرائیل په خپله ویلي پیغمبر ته چې مونږ یو بادشاه جوړ کا چې هغه زمونږ د لښکر مشر وي او دې ظالمانو سره وجنګېږو دې کافرو سره. قرآن کریم کې الله پاک دا واقع ذکر کړي ده. قرآن کریم د واقعات او کتاب نه دی لیکن د عبرت لپاره د ایمان او د ایماندارو د حمایت لپاره چې ایماندار په ایمان کې نورم مضبوط شي واقعات بیان کړي. نو پیغمبر ورته وویل چې ستاسو مشر طالوت شو. هغوی ورته ویل چې دته خو نه خانداني شرافت او عزت حاصل لې او نه د سره مال شته فقیر و. هغه پیغمبر ورته وویل چې په ده کې 2 څیزونه دي. الله جل شانه بدن کې مضبوط پیدا کړی دی. طالوت بدن نه مضبوط او الله پاک علم هم ورکړی بسطة فی العلم والجسم. علم کې هم تاسو نه زیات دی او په جسم بدن کې هم تاسو نه زیات دی. او دغه وخت کې د جهاد په موقع باندې د 2 څیزونو ضرورت وي. یو علم او په علم کې ړومبی د الله جل شانه معرفت د الله د دین معرفت او پیژندل علم او د الله د پیغمبر د اطاعت علم دا ضروری دی. دویم د هغه کار باره کې علم چې کوم کار دی کوي یعنی جنگ او فنون حربیه په هغې کې هم مهارت او پوهه لري. هغه الله جل شانه تعالی ته ورکړي ده. بل بدن مضبوط دی ځکه چې په جنگ کې جسمانی مضبوطیا دا پکارېږي د کافر په مقابله کې. دا دواړه څیزونه په ده کې شته. په هر حال پیغمبر وینا خاصه ناخاسته بنی اسرائیل دا قبوله روان شول خو په لاره کې بیا پاتې شو. 314 هغې 314 کې چې کله د جالوت کافر بادشاه د مسلمانانو د لښکر مشر طالوت و هغه مسلمانو دا نوم یاد ساتئ او د کافرو د لښکر کمان چې د چا په لاس کې و هغه جالوت و هغه کافرو د دواړو نومونه یو شان لګي. نو هغه چې ولیدل مسلمانان د بني اسرائیلو چې دا خو دومره لږ دي نو جالوت د خپل کبر او د غرور په بنیاد باندې وویل چې زه خو تاسو ټولو ته خو یوازې زه کافي یم راځئ یوازې زه تاسو ته کافي. دې لښکر کې حضرت داود علیه السلام چې پیغمبر دی او د سلیمان علیه السلام پلار دی هغه هم او د داود علیه السلام پلار هم او داود علیه السلام دغه وخت کې هلک دی. شمویل علیه السلام پیغمبر د داود علیه السلام پلار ته وایي چې ستا خپل بچي کوم دي ما ته مخامخ کړه. نو 6 بچي و هغه ټول یې ورته وویل دا دی
او دی ورته ونه ښولو ځکه چې دی عمر نم کم قوت کې هم کمزوری د هغوی په مقابله کې ورته وایي چې ستا بل زوی نشته وایي شته دی خو هغه کشر دی کمزوری دی وایي هغه ماته راوړه هغه یې راوسته دا هغه داود دی چې الله جل شانه قرآن پاک کې د هغه تذکره کړې ده او د سلیمان علیه السلام پلار دی الله جل شانه پیغمبري هم ورکړي او بادشاهي هم پیغمبر ورته وایي شمویل علیه السلام چې ته جالوت مقابله کې وایي چې او دی چې په لار تلو نو ده سره مچوڼه وه موږ ورته مچوڼه وایو پخوا به د سوتلۍ نه جوړوله په هغې کې به یې کاڼې واچولو بیا به یې کاڼې به ویشتو یو غلیل یو مچوڼه د مچوڼه راغشتي وه جهاد دپاره او کاڼي راغشتي وو هغه کاڼي اوچت کړي وو ورته وایي چې ته جالوت مقابله وایي چې هغه کاڼي په مچوړه کې کېښول جالوت د سر نه تر پښو پورې په هتیار کې په سلاح کې په زغرو کې پټو د تندې ښکارېدو سترګې سترګو دپاره تندې هم به سره ښکارې داود علیه السلام هغه کاڼي په مچوړه کې واچول چې څنګه یې وویشتل نو دې تندي باندې ولګېد او داسې کار هغې کاڼو وکړو لکه د ګولۍ چې څنګه وځي هغه قتل شو غرور تکبر سره چې قوت وي هغه قوت هیڅ کار نه کوي کفر او شرک سره چې قوت وي هغه قوت هیڅ کار نه کوي باطل مرګرتیا د کفر او د شرک مرګرتیا په دنیا کې شیطان کړی ده او د ایمان او د حق مرګرتیا مدد هغه الله جل شانه کوي